کله چې نبی اسلام مبارک معراج ته وخته نو الله تمام قرآن وګوره، په قرآن کې تمام انبیاء ته په نام باندې خطاب کړی دی، ما سوا د جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک. کمال د محبوب د نام درته وایم چې یا نوح راغلی دی قرآن کې، یا موسی راغلی دی، یا ابراهیم راغلی دی، یا لوط راغلی دی، یا یونس راغلی دی. څومره انبیا چې قرآن کې تذکره شوي دي رب مې ورته په نام باندې اغستی دی، نوم یې ورته اغستی دی. لیکن قربان شم د جناب محمد رسول الله نه چې نمبر مې د محبوب راغی نو زما د رب انداز ته وګوره، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، طه، یاسین. په صفاتو باندې زما محبوب ته خدای نام اخلي، ذاتی نوم هم ورته نالي. ولې د مینې او د محبت تاسو ته نن یو انداز ویم، لیکن دا محبوب چې په معراج باندې وخته قرآن کې زما رب تذکره کړې ده، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اے محبوبه پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې د شپې بوتلې د خپل عبد لره، د عبد نه تعبیر دلته جناب محمد رسول الله دی. ما جمله بل ویلا مقصد مې دا دی قرآن کې الله په کوم انداز باندې تا ته عباد او په عبد باندې ټایټل درکړی دی. دا یو شیرین لفظ دی چې محبوب ته ځان د پاره خوښ کړی دی. خدای ما ته عبد ووایا، ما ته بنده ووایا، ما ته غلام ووایا، نو رب هغه نام ستاسو د پاره خوښ کړی دی. الان کې رستو واپس تذکره د ګناه راغلی ده، د زنا راغلی ده، د شراب راغلی ده، د دروغ راغلی ده، د غیبت راغلی ده. لیکن رب مې زناکار تا ته نه دی ویلی، رب مې ګناهګار تا ته نه دی ویلی، رب مې دروغجن تا ته نه دی ویلی، رب مې غیبت خور، چغل خور، حرام خور، سود خور تا ته نه دی ویلی. قربان شم د الله د ذات نه محبوب ته جمله وفرمایله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. محبوب ووایه زما بندګانو ته تاسو چې په ځان کوم ظلم کړی دی الله وایي زه دومره غیرتي ذات یم زما د رحم نه بیا مه نا امیده کېږي. انه یغفر الذنوب جمیعا، ټول ګناهونه به دې معاف کړم او جنت ته به دې دننه کړم. سبحان الله وایي ټول ګناهونه به دې معاف کړم. او د خدای د رحم یو عجیبه جمله وایم، یو نوجوان وفات کېده، د وفات په وخت کې ګناهونه ډیرو، شراب او زناګانې. مور سر ته ناسته و بچیه، وی بچیه ته به کم مخ خدای ته ښې اوسه، په کم مخ به الله له ور دی درته به مې وي چې منې شه د نوجوانۍ چندین دي او چند ورځې دي. بچیه مرض شوی د شرابو نه، دننه نظام دې ختم شه، نوجوانۍ کې د دومره شراب ورړولي دي چې نظام د دننه ختم دی. خو بچیه اوس هغې ذات ته روانې، څه دې خیال دی اوس به څه کې؟ اوس به خدای ته دا مخ څنګه ښې؟ دا مور بچي ته لګیا ده او جاړي ورته. نو دا بچي ورته جواب کې څه وایي؟ وایي مورې چله یو فیصله کوو، زنکدن یم دی، یو فیصله کوو. څه فیصله ده بچیه؟ مورې که الله اختیار تا له درکړي او تا ته وایي چې فیصله ورسره وکړه نو غورځی مې اور ته. هغوی بچیه زما خو زوی تا اور کې هر څومره که ګناهګارې زما د وجود ټوټۍ ته، زما د زړه غوښې ته تا زه اور کې نشم لیدلی. بچیه بیا به هم در باندې د جنت فیصله کوم. دا بچی ورته وایي مورې دغه ذات چې د خدای ذات ته یادی چې څنګه بخې. ما د محبوب نه جمله اورېدلې ده چې الله د یو بنده سره د اویاو دو اویاو میندو نه زیاته مینه کوي. هغه به زما دپاره ډېر رحم واله دی چې وفات چې مور خوب کې ولیده د جنتونو په نعمتونو کې دی. بچیه څنګه نعمتونو ته لاړې؟ تا خو تمامه زندگی شراب څکلي، تا خو تمامه زندگی زناګانې کړې وې، تا خو تمامه زندگی
بربند خزو ته تیره کړې وه. خدای دې څنګه مغفرت وکړه. وایي مورې په هغه د زنکدن په وخت کې مې کومه جمله د خولې نه ووته چې الله ستا نه ما سره ډېر رحم کوونکی دی. الله وایي زما غیرت په جلال کې راغی. ما وی چې تا په ما دومره امید دی. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله وی په ما دې دومره امید دی. قسم دې د دې جملې د وجې نه زما غیرت په جلال کې راغی او مغفرت مې دې وکړه، جنت ته دننه کې. سبحان الله.